عزیزانو عرض میں داو چې دو دوستان دي او دواړه صحابه دي. صحابي هغه ته وایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا غسترګې لګېدلې. اوس دا کوم قسم سترګې دي نو توبه مې دي. یو سره خپلو کې په څه خبره خفه شو، قسم یې وخوړ چې والله لا اکلم معك حینا، والله که زه تا سره یو حین خبرې وکم، حین چې دوه درې ورځې تېرې شوې سړی پښیمانه شو، دا خو ما دوست دی، ته سره به زه څنګه خبرې نه غرق شو، لیونی شو. راغ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. صاحب دوست میں دے داو قسم میں خوڑلے چی یو حین بدر سر خبر نکو سوک تباکی گم مرم. ابو بکر صدیق سے فتوا ورکڑا چی سلویخ کالا باور سر خبر نکو. دا حین مانا دا سلویخ کالا وی واور او عزت د یار په دیدن زکه شتابی کړم چې د عمر بقا نه وینم تر کاله. الکه او به ګوره کنه تلوار زکه کوم چې کال پس وعده را کړی ده نو کاله پورې بجوند ایسو کی. کاله پورې وځ ژوند دی ما تسلی نشو. راغه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم وعلیکم شوئے صاحب یو مسئلے تپوس کو دوست میں دے قسم میں تے خوڑلے چ لا اکلم معک حینا، یو حین بدر سره خبرې نکم حین. حضرت عثمان ورته فرمایل چې تر مرګه به ور سره خبرې نکي. د دې حین دا معنا ده چې تر مرګه به نکي. نور پټو پونوش حضرت عثمان ام پځه پرې خو ابو بکر ام پرې خو حضرت عمر تراغ جاړي او جاړي چې صاحب تباش هلک تو هلاک شو څه چل دی ودا چل. دوست نے میں قسم خوڑلے چی یو حین بدر سره خبر نکم سوکم. حضرت عمر وی جاڑا ما زتر ما خام ور سره مکا و بیا کوا نا خوشحال شو ډیر. اڑکی خیالو کو چې تر ما خامم ډیر دیر دی پیغمبر نه تاسو کا کدا غینم لګم مخ کی شي. راغه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگے دلے اس دا خوند و مزہ اہل حال خلق پوئی چې د پیغمبر د مجلس په څومره خوند او څومره مزه به و. اوس شیخ سادی تیر شوه دی هغه وایي چې مجلسونه خو ډېري لکه زمونږ د زمانہ کې وګوره زه دکان کې ناستې مجلسي تاسو اجره کې ناستې څوک بیٹک کې ناستې څوک کابلای کې ګرځي څوک د شپې څه چې کوي هغه. شیخ سادی وایي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر است 100 سال طاعت بیریا. یو گھنٹہ
د اهل دل په مجلس کې کېناستل. اهل دل پیژنئ؟ اهل دل تاسو زما د تقریر ته په ایمانه سي چسکو مسکو تراځي په خبره نه پوهیږئ تاسو خوند علی ما دا خبره چې واورئ تاسو لږ داسې ورپسې وګرځئ چې دا اهل دل چاته وایي. اهل دل څه معنا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترست 100 سال طاعت بیریا. د نیکانو په مجلس کې یو غنټه کې ناستل د 100 کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب دی. یو غنټه د نیکانو په مجلس دی. خو ګورئ مکې نه چې هجرت کېدو مدینه منوره ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې 3 شپې کړې وي. غار ثور کې سکال یو اجي تلو د اغا زه کانه ما ته راوړې دي چې په کم زید ابو بکر پتون پروتو د پیغمبر سر په پروت. ابو بکر ور سره په غار ثور کې هغه داسې پتونی خو دلته پیغمبر په سری خو آرام کول. په مدینه کې حضرت عمر او ابو بکر تا چې ابو بکر ما چې څومره عمر د پیغمبر د دین او د خدای د دین خدمت کړی دی او پیغمبر د پاره می سر په داو لګولې دی و ابو بکر زما دا ټول نیکه ته والا خو غار ثور کې چې ستا په پتون د پیغمبر سر پروتو ا یو غنټه مال راک. یو غنټه ابو بکر ورته ویلی چې اے عمر د غار ثور د پیغمبر سر زما په پتون غنټه خو څه کوي چې یو منټ به د خدای په ټوله خدای ورنکم. یو منټ اهل دل سره روټای نه چای نه وريجي نه پولاو نه غوخه نه هیڅ نه. یو ځان له خوندي او یو ځان له مزین. خدای دې تاسو مونږ ټولو ته نصیب. عزیزانو د پیغمبر مجلس لګېدل دي او دا سړی راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار اقدس کې درخواست کړي صاحب یو مسئله تاسو څه مسله؟ ما دوست هغه نه می قسم خوړلې چې یو خیم بدر سره خبرې نکوم. څوک؟ ابو بکر تورغه مغدا ویلې، عثمان تورغه مغدا ویلې، عمر تورغه مغره ته دا ویلې. استال راغ پیغمبر ته خوند ورکو په ورشه ابو بکر او عمر او عثمان ته आवाज کا پختنه تیو کو چې دلیل خای تاسو په څه دلیل دا فتوی ورکړي دي. درې واړه رااله چراله ابو بکر ته وی چې تا چې د تویلی چې سلويخت کاله ور سره خبرې مکو نو تاسو سره څه دلیل؟ هغه وی ما سره دلیل دی د خدای قرآن. وی وای وی الله په قرآن کې وی چې هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. سورۃ دهر د سر آیات ته هل اتا علی الانسان حين من الدهر په انسان باندې یو حین د زمانه راغلو لم یکن شیء مذکورا چې هغه وخت کې هیڅ نو. دی آیات نه مراد د آدم علی السلام خمبیر دی چې هغه سلويخ کاله پروتو نو دی حین کې هغه سلويخ کالو ته اشاره ده. نو ما وی چې د حین نه سلويخ کاله مراد دی ځکه مې دته وی چې سلويخ کاله ورته خبرې مکو. پیغمبر ورته وی ٹھیک تم ټیک وی. حضرت عثمان ته وی چې تاسو سره څه دلیل چې تو ورته چې تر مرګ ور سره خبرې مکو. هغه وی چې ما سره دلیلم د خدای قرآن. وای
ورته ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. آدم علیہ السلام چې د جنت نه بهر شو نو الله ورته وی چې تا د پاره پزمکه کې زید قرار او د نفع غستو ده تر کما الی حین، تر مرګ پورې. دلته د حین نه تر مرګ پورې وخت مراد ده. نو ما دی حین ته وکته ځکه مې ورته وی چې تر مرګ ور سره خبرې مکوه. سردار کونین ورته فرمایي چې تم ټیک وې. حضرت عمر ته وی چې تا سره څه دلیلو چې ته ورته چې تر مازیګره خبرې مکوه، په لنډو پې راتاو شو بیا کوه. ته وایه هغه وی چې ما سره دلیل هم د خدای قرآن دی، ما سره دلیل وایه. ورته وی چې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پاکی دا الله لرا په وخت د سبا او په وخت د ماخام کې. دی حين مراد چې ده د سهار نه تر ماخامه پورې وخت مراد دی. نو ما دی حین ته وکته ځکه مې ورته چې ته ماخامه مه کوه بیا کوه. سردار کونین هغه سړي ته وفرمایل چې خیر الامور اوسطها. زما فتوم د حضرت عمر په قول ده، تر ماخامه خبرې مه کوه بچی، بیا ور سره کوه. یو حین عزیزانو 45 تفسیرونه ما کتلیو، دا مې نچوړ راوویست. یو یو لفظ